السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. امید کوم تاسو به روغ جوړ خوشاله یاستئ او تاسو وګورئ A to Z الیکټرانکس یوټیوب چینل. دوستان نن تاسو لپاره ما یو بل ویډیو راوړله. دا هند کټر چې کوم دی نو دا چینا کمپنۍ والا دی. دا بالکل چې دی کلم کار کوي دا لوګي کوي لوګي مسله کوي. دا ګورو چې د څه شي د وجې نه په لوډ کې لوګي کوي. نو راځئ دا موږ چې کوو د دې پوره معلومات وکړو چې د لوګي د څه شي د وجې نه کوي او د دې مسله به موږ څنګه حل کوو. راځئ زموږ سره ویډیو وګورئ او فسټ اف آل به تاسو دا چیک کړئ اول پوره دا موږ چیک کوو. بلکل اینده زموږ سره سټارټ شو. دا لوګي چې کوم دی هغه په لوډ کې بیا کوي. ښه دا اوس مونږ کولاوو چې دې کې څه مسله راغله که نه. نو فسټ اف آل به تاسو دې نه دا کولاو کوئ. چې دا هم کولاو کړو بیا به راشي دلته زموږ څه چې کوم د لاندې میخونه دي درې دا به هم کولاو کوئ. دې ته ډریل نه ورځي نو دې دپاره به مونږ پچکس راولو. دا به هم تیو باسئ چې بیا څه سره نه جوړئ. ها دا زموږ څه کولاو شو. دا ګورئ لږ شان دغه به ورکوي که نه کس په یو سیټه بل سیټه ورړم کړو دا بیا وځي د خیاره څه. دا زموږ سره بلکل راووتو. واه دې بلکل پهلې چې کوم دی هغې والی دی نه بلکل ولیکلی دی. نن دې د وجې نه میچر هم ټچ کړی دی خو دا میچر به انشاءالله بچي. او کویل ګورو انشاءالله کویل زموږ سره چې خراب دی. بیرنګ چې کوم دی په هغې کې هم چاندې اکثره د بیرنګ د وجې نه میچر لګي. بیرنګ بلکل ټیک دی. نو داسې به وکړئ اول به د بټن تارونه کولاو کوئ نو بیا به دا کویل پیچونه کولاو کوئ. بیا په دې طریقه باندې ډېر په اسانه دا کویل راوځي. ګورئ دې ډګمې نه چې ټک ورکوئ او دا به ترې راوباسئ. ګوره دا بلکل زموږ سره سوی دی. ښه دا چې دا لوګي کوي که نه دا زموږ سره کویل مکمل سوی دی. دا خامنګ اوس راځو دې جوړولو طرف ته. ویډیو ځکه موږ شارټ کټ کوو بیا زیات ډېره اوږده کېږي او موږ دا غواړو چې تاسو مکمل پوره په ویډیو باندې پوه کړو چې څنګه جوړیږي څنګه د دې مسله د څه شي وه. نو زموږ کوشش دا چې تاسو موږ پوره معلومات درکړو. نو دلته به راشي تاسو به دې کې اول کاغذ کې د دې نه چې ما کوم ټیپ لاندې تاو کړی دې دپاره تاو کړی چې یاره دا ته کله کویل پرس کې نو اکثر کاغذ وچ شي او لاندې بیا شارټ شي که نه. نو چې سلوشن ټیپ ورکړي نو بیا بلکل هغه کاغذ چې دی نو هغه ستاسو نه شتېږي او که هم شتېږي دا ربړ دی دغه نه خرابېږي. پلاستیک د سلوشن ټیپ د دې په وجې بیا شارټ کېدو خطره بلکل نه وي. زما پاس راپال تاسو فرمه والی بیا به راشئ دلته دې کې به بلکل برابر راټیټ کړئ. د دې چکرې چې کوم دي دا د 23 نمبر تار نه 115 چکرې دي. 23 نمبر تار نه 115. دا زموږ سره کویل یو جوړ شو. دا به بیا کولاو کوئ دې طریقې باندې دا به ترې راوباسئ. دا زموږ سره یو جوړ شو. ښه زموږ سره کویل نه پوره شو. دلته به تاسو راشئ دا ډېر اسانه په ایزي طریقه سره اورلیږي. ګورئ داسې ور ولوېدو یو سیټ بل سیټ به ښه کاغذ کویل چې کوم دی هغه به ښکته ور ورسوئ. دا بلکل دا یو سیټ به دې بیا زموږ سره چې کوم دا سیټ دی دا به په قینچۍ باندې کټ کړئ او دا سیټ هم ترې کټ کړئ او دا نور دوه سیټونه چې کوم دي دا به پرې راواړوئ او بیا به له ایل پې ورکړئ. که بیا تاسو چې دا پریس کوئ نو تاسو باندې به کویل چې کوم دی هغه نه راپاڅېږي. دې له بس دومره ایل پې ورکړئ چې څومره صرف کاغذ ستاسو سره نه راپاڅي.
او زموږ سره یو کویل تیار شو. اوس دویم کویل چې کوم دی هغه هم په دې طریقې سره ور واچوئ. ډېر ایزي او آسان طریقې سره چې کوم دی دا کویل ورلېږي. ګوره زموږ سره نه ګورئ بالکل دا ویډیو زموږ سره تیزه شوې نه ده. اکثر خلکو یاره دا داسې چلېږي نو بالکل ډېر په اسانه سره ورلېږي. دغه طریقې سره دا ماشینونه او زموږ سره هغې کنیکشن او د تړلو مکمل طریقه دا به تاسو داسې وکئ. د دې نه به یو کنیکشن آمنې سامنې یو به د دې خوا راواړوئ نو د یو سیټ ته به چې کوم دی زموږ د کاربنو سیټ ته پاتې شي او یو سیټ ته به ډایرکټ شي. ګوره دا بالکل آمنې سامنې یو بل ته راړوئ. صحیح ده. ګورئ نو دوه هغه سیټ راغله دوه دې سیټ راغله. نو بیا چې ته کوم مثال طور دا کاربن ته راولي او هغه بجلی ته راولي که هغه کاربن ته راولي دا بجلی ته راولي هېڅ مسله هم نه کوي. صحیح ده. هغه ما ځکه بجلی ته راوسته چې هغه ما اوږده پرېښوده او دا لږ لنډ دي. صحیح ده. دا اوږده دي او هغه لنډ دي. نو په دې طریقې سره به زموږ سره انشاءالله کویل بس پوره دی. د خیر څه اوس به دا وتړو. بله به دې شی وکړئ چې په کاټن ټیپ باندې به وتړئ. دا که داسې ورکړئ دې خوا به راتاو کړئ. دې له به سینګل غوټه ورکړئ او بیا به له ایل پې ورکړئ. صحیح ده. چې ډبله غوټه وي نو دلته بیا زموږ سره باډۍ څه چې کوم دی هغه بیا کویل پساوئ. بیا به دې له وارنش ورکړئ او دا بیا به دې ډرایر ماشین باندې وچ کړئ. بیا هغه تاسو په بهر شي باندې وچوئ. نو بس دا مونږ فټ کوو. دوه کنیکشن لاندې به هغه سیټ ته وباسئ. یو ولډر سیټ او بل ولډر سیټ ته. دا بالکل پیچونو ځایونو ته به یې اول سیده کړئ بیا بیا ورکوز کړئ. بیا دلته چې کوم دستې کې چې کوم سورې دی د دغه لپاره په دې کې بیا د تار چې کوم دی دا وباسئ. دې ته به خیال کوئ چې دا تار زموږ څخه بره نه چې اکثر تار بره پاتې شي نو بیا یې پنکه ووایي د هغې په وجه بیا غټه مسله جوړېږي که نه. دې ته به ډېر زیات خیال کوئ. دا زموږ څه چې کوم تارونه دي ګوره دا دوه چې دلته راوځي دا به بټن ته بېرته ولګوئ. دسته به پسې بیا ور فټ کړئ. دا به ښه په صحیح طریقې سره ټیټ کړئ چې یاره لوز نه وي. سر بیا سپارکینګ کوي دې د وجې نه. دا به ښه برابر را ټیټ کړئ. په دې بیا دسته ولګوئ. دا زموږ سره بالکل کمپلیټ شو دي دا کار. بیا به دلته راشئ سره چې کوم دی میچر به اول ور ولګوئ او بیا به پسې دا ور فټ کړئ. په دې ته به خیال کوئ زموږ سره دې کې چې کوم ربړ بوش لګي په دې میچر کې دې ته خیال کوئ. اکثر دا خلکو نو لږ وران شي نو هغې ته به ډېر زیات خیال کوئ. صحیح ده. دا کلیپان چې کوم دي ګوره ما یو دلته ولګوئ یو دلته. که ستاسو چکر الټه نو دا هغه سیټ ته واړوئ او هغه دې سیټ راواړوئ. بس دغه د چکر د سیده او د الټه تارونه دي. هغه دې سیټ ته او دا تار هغه سیټ ته. دا بیا چیک کړئ. بالکل برابر دی. نه سپارکینګ کوي. ښه زبردست دی نه. چکر ته بیا مو ګورئ چې دې کوم نښه چې ورکړي چې دقه سیټ ته دې چکر تاویږي. اکثر زموږ وروڼه چې هغه الټه چکر او سیده ته نه ګوري بس شي سپیډ کړي د هغې په وجه بیا هغه کټایي نه کوي که نه. او بیا ګاهک هم چې کوم دی نو هغه هم دا کي چې یاره زموږ دغه کار نه کوي. ویډیو که زموږ ویډیو خوښه شوي زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو شیر کړئ او لایک کړئ.
ان شاء الله د بل ویډیو پورې په الله سپارم. د الله په امان.